دا حدیث درې ځای ذکر کمال دا چې دا حدیث غریب دی په دې سند باندې راغلی دی په بل څلورو پورې تر محمد ابن فضیل پورې غریب دی لکه لومبی حدیث ته انما الاعمال بالنیات چې غریب دی د یحیی بن سعید الانصاری پورې د حقیقت نه یعنی د صحابي نه غریب راغلی دی بیا د یحیی بن سعید نه پس بیا متواتر شوی نو د دې حدیث انتخاب ذکر کوي چې دا بخاری کې دا ابواب او کتابونه چې ذکرو دا ټول مجالس د علم او د دواړو جهانو د سردار دا تعلیم دی چې هر مجلس چې ختميږي نو ته به د هغې کفاره ادا کې کفاره دا ده چې د خدای تسبیح او تحمید ووایه سبحانک اللهم استغفرک واتوب الیک داسې کلمات یا سبحان ربک رب العزة عما یصفون دا به د دواړو جهانو سردار وي نو امام بخاری په آخر کې داسې حدیث مبارک راو چې هغه مشتمل دی په تسبیح او تحمید چې د دې ټولو مجالسو کفاره ادا شي که مجلس کې هر قسمه خبرې راغلي چې د هغې ادا وشي زمونږ استادان وایي چې د احادیثو د درس مثال د جنت د جن دی قسم دې کوم سکون او اطمینان چې د احادیث او د علم په وینا کې دا د جهان په کسبونو کې نشته نو د دې مثال د جنت د جن دی او جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو خدای د هغې په بیان کې وایي واخر دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین هغې هم د خدای تسبیح او حمد ادا کی نو په آخر کې د تسبیح او د حمد راغی د جنت هغه جن ته ورسېدی انشاءالله چې سړی په دې لار روان شي دا لاره د جنت ته خدای پاک دې تاسو ټول موږ جنت ته ورسوي تاسو هم د ووایه یو ځل ځان سره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا آیان در زمون د بزرگان او سلف و صالحین دا طریقه ده چې ختم د قرآن شریف ته مسلمانان دا جمع کوي او د بخاری شریف ختم ده دیوبند کې چې په ختم د بخاری شریف کېده د بمبئی او د دیلی او د خاریو دا خلق براتلل ځکه دعا قبلېږي د بخاری شریف اخر کې چې سړی شریک شي انشاءالله لکه په قاعده کې چې سړی شریک شي خدای پاک د مون ثواب د جمع ثواب ورکړي نو دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم